زمونږ د هر یو مسلمان دا عقیده جوړه کړل دي مولیانو جوړه کړل دا بل چا نه جوړه کړي دو ورته ویلي چې تاسو به دوزخ ته ځئ او بیا به راوځئ او کیسې ورته پکې کړي وایي اخرنۍ جهنمي چې راوځي او د هغه به د دنیا د لس امره جنتي او اخرنۍ جهنمي چې راوځي بیا به داسې داسې را روان یو د هغه نه چې مخکې کوم جهنمي نه به داسې داسې را روان یو د نن تاریخ پوه شوی شو چې یهودیان به چېرته ځي جهنم ته عیسایان به چېرته ځي سیکان به چېرته ځي مسلمانان به چېرته ځي او که دوزخ ته لاړو شي دا کوم خدای شو دا رب المسلمین شو رب العالمین شو ولې زما په شان ښکلي ښکلي مثال په توګه زه مسلمان شوم او ما دا عمل کارونه شروع کړل زما په دې قرآن کې عمل غواړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم سامعین د نن درس ضرورت په دې بنیاد باندې ده چې زمون یو خوږ محترم قاری برکت علی صاحب درس کوي او باغ درس کې عموما غلط می تحریفات می او به اهل علم باندې ردونه می دا آیتونه کم آیت چې د سوره بقره ما تاسو مخکې تلاوت کو دا درس داغه تاسو واورئ نو باغې کې د قران او سنت نه منافی خلاف او د نن تاریخ پوه شوی شو چې یهودیان به چېرته ځي جهنم ته عیسایان به چېرته ځي سیکان به چېرته ځي مسلمانان به چېرته ځي او که دوزخ ته لاړو شي دا کوم خدای شو دا رب المسلمین شو رب العالمین شو ولې زما په شان ښکلي ښکلي مثال په توګه زه مسلمان شوم او ما دا عمل کارونه شروع کړل زما په دې قرآن کې عمل غواړي اوس زما په شان کارونه بل یو انسان دی هغه کړي دي او هغه په شان د دین ښکلي ښکلي کړي دي د دین مزګار کړي ما په غریب باندې 10000 روپۍ لګولي هغه په غریب باندې 10000 روپۍ لګولي دی به دوزخ ته ځي نو چې کله رب المسلمین راشي نو دی به چېرته ځي سړی دا یهودي دوزخ ته او چې رب العالمین راشي نو دا دوزخي نه دی د دې یو آیت درته ووایم په آیات سره چې احساسي کېږي ښکاره الفاظ دي کنه ښکاره بالکل ښکاره زه به بل څه لفظ نن په دې آیات کې دا آیات که داسې دغه غونته کې انسان له داسې په دغه کې اچوي که نه نو زه به داسې کار وکړم چې زه به صرف لفظي ترجمه وکړم او بالکل به په دې آیت په دې منځ کې به زه خپله خبره د دې نه پس وکړم چې کله دا ختم کړم د دې نه پس به بیا خپله خبره وکړم د دې آیت په درمیان کې به خپله خبره نه کوم تاسو به دې بیا وایي تاسو به دې خپل عقل وایي چې د دې نه مراد څه شو صحیح شوله صحیح شو او دا آیت یو پیره نه دی درې پیرې خو یې دلته خوښ شم درې پیرې په دې قرآن مجید کې اوس په دې ټیم کې زما په دې ځای کې کوم چولې درې پیرې ته خوښ شم ان الذين آمنوا بشکا لکه تحقیق یعنی په دې خبره کې ته شک ولدي الذين آمنوا کم خلک چې امن ورکول والي والذين هادوا او دا کوم چې ځان يهود وي والنصارى او عیسایان والصابئين او صائبين دا صابي سي کار پرس کوي لګي من آمنا من پدوکي من لګي دا کوم چې ذکر شو پدوکي چې آمنا امن ورکول والو منلو والو یعنی الله پاک چې کوم د امن پیغامات را لګي دي چې تاسو په دا کار کوي هغه کارونه کول والو من آمنا بالله کوم چې الله پاک را لګي دي دا هغه خبره منلو والو او امن ورکول والو واليوم الاخر او ورځ د اخرت باندې هو ایمان وعمل صالحا او صالح کارونه وکړل تاسو هم وایي کنه لکه يهودي دي عیسائی دي هر څوک چې انسان دي صحیح شو لازم مسلمان نه هټ کارونه والوس او هغه وعمل صالحا حاجه د کینسر ګوري جوړول ثواب کار دي صالح کار دي که ظلم صالح کار دي انسانانو چې جوړ کړی دي دا صالح کار دي او که دا ظلم صالح کار دي او دا هسپتالونو کې چې دا قسمه قسم ماشینرانې را لګولي دي او دا په یو ټیم په یو منټ کې تاسو ته مرز بیانې دا صالح کار دی که دا ظلم صالح کار دی ښه دا د نور ملکونو نه موږ له دا امداد را لګي مسلمانانو له دا صالح کار دی په دا صالح کار دی که نه نو الله پاک وایي فلهم اجرهم عند ربهم د دوی فلهم د دوی دپاره اجرهم بدل شته عند ربهم خو د رب سره د مسلمانانو سره ګورې د دوی بدل د مسلمانانو سره د دوی یو ځای دی خدای دې کې د حسابت دنیا د پاره د دوه خطرونو کې خو د مسلمان په نظر کې بدو چرته شي جهنم ته او د الله پاک سوې دغه فلهم اجرهم عند ربهم نو د دوی د پاره بدل دی عند ربهم د دوی د رب سره ولا خوف عليهم په دې باندې بسیا نه ولا هم يحزنون او نه بدوی غمجن
آیات مستوى دي آیات نسوه ځای تاسو کې صعب الوقت چې رسمي ښکاره ان الذين انه لا ولي دا خبره کړل غوړي شپمن نشي تا به د خلکو خبرې را رسېدلې د خلکو خبرې به دې اورېدلې خو لیکن کله چې د آیات راشي نو بیا به شکونه نه کوي الحق من ربك دا آیات چې ما تاسو ته کوم بیان کوم دا در بیان وکړه فلا تكونن من الممترين په دې آیات کې چرته شکمن نشي نو ان الذين ان بیا مراوړي چې ان غوړي چرته شکونه کوي الذين امنوا هغه خلک چې هغه مننه ولدي والذين هادوا او هغه خلک چې يهوديان والنصارى والصابئين نصارى او صابئين خلک من آمن بالله من پدو کې چې چاهو آمن بالله ومنلا دا الله پاک خبره دا الله پاک خبره ټولې د امن دي ظلم مکو دا امن دي صحیح شو خطوه امن دي فایده سوا امن دي واسې کنه وعمل صالحا او نیک کردار ادا کړي د معاشري لپاره نیک کردار مطلب دا قرآن مجید معاشري لپاره دی کنه نو فلهم اجرهم عند ربهم نو د دې لپاره بدل شته د دې رب سره نو د رب العالمین سره شته او مونږ چې کوم رب یې شي د هغه سره بدل نشته دا سره دا یو بدل دی چې کته مسلمان چې بس کلمه دی ویډیو او ځان دې مسلمان وي خو دې دې د دنیا په بل باندې غواړه 2 نمبر یعنی کوا ظلم کوا د کورونه جوړوا او د مسلمانانو د هغه کرانی الا مارکیټونه جوړوا او د مسلمانانو د هغه کرانی الا باغی باندې عيش ماش کوا باغی باندې خپل بچي ساته صحیح شولا خو لیکن ته بچته سي جنت ته او بل انسان دی هغه انسانيت ته فائدہ رسوي انسانيت ته کوم دی نو هغه خواله وسره کوي مدد وسره کوي هغه بچته سي جهنم ته دا زموږ سوچ دی دا زموږ سوچ دی دا زموږ اسلام دی دا زموږ ایمان دی ستاسو کار دی نه د چا سره د جنت او د جهنم څه کار شته نه دا خبرې به خدای پاک انت کې دا فیصله د قرآن او سنت نه منافی خلاف او غلط تشریح او تحریفاتی کړي او په مسلمانانو باندې الزام هم لګي د دې آیت ترجمه په داسې انداز کړی دا بشکا کسان امنو چې ایمان راوړی دي والذین هادوا والنصارى والصابئین او کسان چې يهوديان دي نصارا دي صابئین دي من امن هغه څوک چې امن ورکو د ایمان دلته کې امن معنا ورکول دا لغوي معنا د قران خو د لغت د بیان د پاره نه راغله دا معنا غلطه ده صحیح ده او بیا د دې په تشریح کې دام وای چې فلهم اجرهم کې يهوديان دي که نصارا دي که سیکان دي هر څوک چې خکارونه کوي د کینسر ګولۍ جوړه هسپتالونه جوړي د مسلمانانو مدد کوي او په غاټه سطح کوي دوی به جهنم ته ځي دا تپوس کوي نه نشیتله دی به جهنم ته نه زی دا خخه کارونه کوي د خلکو د پارسانیانه پیدا کوي او بیا وای چې رب العالمین رب المسلمین یو اصطلاح ځان له پیدا کړی دا چې رب المسلمین نو ټیک دی به صرف مسلمانان جنت ته زی يهوديان نصارا به نه زی لیکن که رب العالمین شنو به جنت ته ټول زی او غلط طرز استدلال کوي به دې ځای کې د آیت هم ورپسې د سوره بقره د بل آیت وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده دا آیت معنی دی ویل خو اوس ایدیا سي متخیل شو ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار دا خلق د الله پاک د احکاماتو نه د مخ اړې د په مخ کې آیت کې ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون دا غینه پس وی داخله کولی مخ اړې الله پاک یې په خپل گواہی کوي دا خلق د دین د احکاماتو نه د مخ ولې اړې د قران نه د مخ ولې اړې وجه بیان کړل ذلك وجه کنه چې دا پدی وجه بانهم قالوا لن تمسنا النار چې دا خبره کوي چې لن تمسنا النار من قوت نشت الا ايام معدودات يوسو رزي اي اخو الله پاک وغرهم في دينهم دا کم دین چې دوی ذکر دغه دوکه ده په دوکه کې اچولې د دوی دین وغرهم في دينهم په دوکه کې اچولې دی الله پاک فرمایي دا د دوی دین د چا دین د مولانو دی دین داخلك په دوکه کې اچولې ما كانوا يفترون دا خبرې د سره شتنه او دا دي خلکو بخپله یفترون څه ته ویل کېږي د ځان نه جوړ شوی خبرو ته او الته وتم وي تاسو هغه ام تقولون على الله ما لا تعلمون تاسو د الله په باره کې هغه خبرې کوئ چې د هغې الله پاک تاسو ته په علم کې نه دلیل درلېږلی دی او نه تاسو ته د هغې څه پته شته او دلته کې زموږ د مسلمانانو عقیدې جوړه کړله ویناوې واپس په راوځي دا کم مولا وایي چې نه راوځي ځه چا ویلي د نن تاریخه پورې که د تبلیغیانو تپوس وکړه سبا چې څومره ترتیب ول دي که نه دغه تپوس ته وکړه نو چې کله دوی ته ووایي چې او مسلمان سړی به د ګناهونو په وجه باندې ځي واپس به راوځي نو
د دې دوه آیاتونو نه څه انکار وکړو او زما د عقیده ده چې د قران مجید د یو حرف نه دې انکار وکړو کنه نو په کفر کې د شک نشته یو تاسو اجتهادي تور باندې په یو ټکی کې غلط شي اجدا خبره انکار دی دا صفه چې خدای له توي وي نه دا دین غلط دی دا عقیده غلطه ده چې ته چې واپس پروزي او زه راته چې واپس نه راوځي او وسوم زمون او دا خبره څوک چې واپس پروزي مليان په منبران کې مليان په منبرونو باندې کوي تبلیغیان کوي کنه کوي قارسه کوي عقیده ته مضبوطه ته پوښتنه وکړه نو چې انسان دا عقیده قارسه په هغه قرآن نه خلافي نو دې موږ ته دین وخی اخوا دې خدای نه موږ خلاص پدې کې عاجز کېږو زولي بدوم لا وترم زه بل چم لا ولي وترم دو دا خبره کوي لستنه ما حافظ القرآن جنت تبوزي دا قرآن مجید دا هغه خبره د سره تصدیق نه کوي او کدا خبره رښتیا کنه نو لاول نمبر ما مدني بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم سامعین د نن درس ضرورت په دې بنیاد باندې ده چې زمون یو خوږ محترم قاری برکت علی صاحب درس کوي او باغ درس کې عموما غلط می تحریفات می او به اهل علم باندې ردونه می دا آیتونه کم آیت چې د سوره بقره ما تاسو مخکې تلاوت کو دا درس داغه تاسو واورئ نو هغه کې د قران او سنت نه منافی خلاف او غلط تشریح او تحریفات کړي او په مسلمانانو باندې الزام هم لګي د دې آیت ترجمه په داسې انداز کړی دا بشکا کسان امنو چې ایمان راوړی دي والذین هادوا والنصارى والصابئین وکسان چې يهوديان دي نصارا دي صابئین دي من آمنا هغه څوک چې امن ورکو د ایمان دلته کې امن معنا ورکول دا لغوي معنا د قران خو د لغت د بیان د پاره نه راغله دا معنا غلطه ده صحیح ده او بیا د دې په تشریح کې دام وای چې فلهم اجرهم کې يهوديان دي که نصارا دي که سیکان دي هر څوک چې ښه کارونه کوي د کینسر ګولۍ جوړه هسپتالونه جوړي د مسلمانانو مدد کوي او په غټه سطح کوي دوی به جهنم ته ځي دا تاسو کوي نه نشیتله دی به جهنم ته نه ځي دا ښه کارونه کوي د خلکو د پاره ثانیانه پیدا کوي او بیا وایي چې رب العالمین رب المسلمین یو اصطلاح ځان له پیدا کړی دا چې رب المسلمین نو ټیک دی به صرف مسلمانان جنت ته ځي يهوديان نصارا به نه ځي لیکن که رب العالمین شي نو به جنت ته ټول ځي او غلط طرز استدلال کوي به دې ځای کې د آیت هم ورپسې د سوره بقره د بل آیت وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده د دې غلطه ترجمه او غلطه تشریح کوي او یعنی جهنم ته به سوره سزا لزو به مذاق دی یو حدیث مذاق وړاوي چې اخیری جنتی په دسي طریقه را رواني امروزي وې دا د دې عقیده ده حالانکه وقالوا لن تمسنا النار د يهود بحث شروع دی فويل للذين يكتبون الكتاب د اهل کتاب او يهود او نصارا او باندې به فورا الله پاک کوئی چې دا يهوديان ویلن تمسنا النار الا اياما معدوده من با ور من نشیمان مسکوله یعنی په ور به من نسوځو مگر یو سور ازید شمیر کم سلوي خرزي چې موسی عليه السلام د الله دیدار لته کوئی تورتا او زمون پلار نیکه چې دینو زمون نکانو چې د اسخي عبادت کړو سلوي خرزي نو اقا سزا ده نور نشته نو قران دا غیر رد کوي چې آیا دا د الله سره تاسو وعده کړی چې الله به مخالفت نه کوي تقولون علی الله ما لا تعلمون نو دا د يهود رد ده د مسلمانانو بارک نه ده ځکه د يهود په یو په دې آیت کې ان الذين امنوا يوم انا مفسرین دا کړي یو تشریح مفسرین دا کړي دا دوه درې تشریحات دي لکه یو تشریح دا ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړل والذين هادوا والنصارى والصابئين كسان چې يهوديان دي نصارا دي صابئين دي من آمنا شداغه چانه چې ایمان راوړي حقیقتا اول امنو کې د جبی ایمان دي منافقین لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول عبد الله ابن ابي ابن سلول غونته د جبی ایمان راوړون کې او يهوديان او نصارا دي او صابئين حقيقي ایمان راوړي ایمان شرعي
کوم چې شرعي ایمان دی د زړه نه ایمان دی نو فلهم اجرهم دی لره اجر دی دی په نس رب د دوی باندې نه کا يهودي کا نصراني کا عیسائی هر څوک چې حقيقي ایمان راوړي نو دی له اجر دی دی په نس رب د دوی باندې نه ويره په دوی او نه دوی غمجن شي او دا د يهودو د ګمن تردید دی چې ویل جنت ټیکداران خو مونږ یو کنه قران کریم بل زم ویلی وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى او دارنګي سوره مائده کې ویلی وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه دی وی چې مونږه د الله پاک نیاز اولیو د الله پاک نایبان یو واحباؤه د الله پاک محبوبان یو نو الله پاک پر رد کوي ورته وایا فلما يعذبكم بذنوبكم ولتاسل سزا درکې په سبب د ګناہوں تاسو او قاری صاحب کم ځای کې چې دا آیتونه ذکر کی کنه د مخکیم د يهود دا پلتیان ذکر کړي نو ورته وي چې ضربت عليهم الذله والمسكنه ضربت عليهم الذله والمسكنه مسلط شوی دی په دی باندې ذلت والمسكنه او خواري او وباء بغضب من الله اختدي په غضب د الله ذلك بانهم كانوا يكفرون دا ولې ځکه چې دی کفر کو ويقتلون النبيين بغير الحق او ناحق پیغمبران وجل حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحیی علیہ السلام نو پیغمبران شهیدان کړیو نو اوس ورته وایي چې صحیح مان راوړې د دې حرکتونو باز راځي نو الله پاک ورله اجر درکې او دارنګي دسی آیت سوره مائده کې د قاری سے ان الذين امنوا والذين هادوا نو دغه آیت چې سوره مائده کې کوم راغله ده نو 69 نو الله جل شانه ورپسې فورا وای دا ان الذين امنوا دی آیت پسې فورا وای لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه یقینا کفر کړي دا کسان چې هغه وی الله دریم د دریو دی او به الله پاک وای چې چا شرک کو فقد حرم الله عليه الجنه الله پاک جنت حرام کړي ورپسې فورا بیا وای لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد نو قاری صاحب خبره دادا چې دا آیت خو اغه ته دعوت ته چې ایمان راوړی چې الله پاک درله اجر او ثواب درکې او دا آیات ساته دویم تشریح د دې علماء دا کړی دا چې اصل کې دا د يهوديانو دا رضایل ذکر کړه نو الله پاک ورته وایي چې نه ټپه پتا سو همیشه لپاره نه دلګېدل وسکم تاسو صحیح ایمان راوړی نو الله پاک به ایمان قبول کړي او دا آیت چې ما ترته وی چې په جبه ایمان راوړی حقيقي ایمان راوړی دا قران کریم بل ځای ویلی یا ای الذین آمنو آمنو اے هغه خلکو چې په جبه مو ایمان راوړی دی آمنو صحیح ایمان راوړی شرعي ایمان راوړی د زړه نه ایمان راوړی دا ورته قران بل ځای ویلی دی دارنګ دویم تشریح د دې آیت ان الذين امنوا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه منقول ده هغه فرمایي چې ان الذين امنوا یقینا کسان چې هغه ایمان راوړی دی لکه د نبی رسول الله د راتلو نه قبل فترت زمانه وانه هغه ایمان راوړی شرک په شرک کې نو لکه زید ابن عمرو ابن نوفل او دارنګي نجاشی هغه کې شرک نو یا دارنګي بحیرا راهب داسې اونته خلکو چې د نبی رسول الله د ختم د نبوت نه قبل پای کې شرک نو هغه ایمان راوړی پای کې شرک نو والذین کسان چې يهوديان دي او نصارا دي او دارنګ صابئین دي من آمن شید هغه چانه چې ایمان راوړي اوس په نبی رسول الله ایمان راوړي په قران ایمان راوړي فلهم اجرهم نو دا دویم تشریح د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه منقول او دریم تشریح د سفیان ثوری رحمه الله تعالی د نور حضراتنا منقول هغه دا دریم تشریح چې ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړل مخکې ایمان راوړل دي والذین هادوا والنصارى والصابئین چې يهوديان دي نصارا دي صابئین دي هغه خلق من آمنا چې آینده باغی په ایمان باندې مستقیم پادشي مضبوط پادشي مستقبل کې هم بای درېم تشریح کړی دا نو قاری صاحب کوم تشریح چې تاسو وایي دا خو د سره نشته دی نه یو مفسر کړی دا د قران نه مخالف ده د قران نه ځکه مخالف ده چې تاسو وایي يهوديان او عیسایان په خو کارونو باندې هسپتالونو جوړول جنت تزي حالان کې ایمان شرط اول له د نیک عمل قبولیت لپاره ځکه باری تعالی وایي سور پسې سورې بقره پسې سورې ال عمران کې وایي کنه ان الدين عند الله الاسلام دین د الله په صرف اسلام دی ومختلف الذين اوتوا الكتاب او دی اهل کتاب اختلاف نه دی کړي
مگر رسل دراتلو د علم نه د وجد زدنا اول خو د نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو دعاګانې کولې ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم نو کله چې ورته کتاب راغې نو په کوم چې به د فتح دعاګانې کولې نه به مخالفت شروع کو د 2000 سوره بقره کې ذکر دي دارنګ الله تعالی فرمایي ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه چا چې سوره ال عمران 85 نمبر کې چا چې ولټو سوا د اسلام نه بل دین نو چری بم نه قبول نشي يهوديت عیسایت د نبی اسلام د نبوت د نبی کېدو نه بعد د نبوت نه بعد يهوديت عیسایت قبول نه ده او دویم هغه مشرکان دي قاری صاحب او دریم دا چې دا غي نیک عملونه هغه قبول نه دي سو ګوري چې د شرک نه توبه کړي نه په نبی اسلام ایمان نه راوړي او کتا سوای چې نیک عملونه او خخ کارونه کوي دا ښه کارونو بدله الله په دنیا کې ورکړي تاسو راشئ سوره احقاف کې آیت نمبر 20 کې الله جل شانه فرمایي ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا هغه ورځ چې پیش کړی شي هغه کسان چې کافران دي پور باندې نو الله پاک ورته وایي چې تاسو نیک عملونه خوشالیانه تاسو په دنیا کې ځان لا وړاو کړی دي واستمتعتم بها او فائدم تیاغستی اخرت کی تاسو له سنشته دا نبی اسلام په حدیث کې ویلي دي چې مؤمن کافرانو الله پاک داغي داغه خو کارونو بدله په دنیا کې ورکه اخرت کې سن نه جنت تنشیت لقاری سے دارنګي الله جل شانه فرمای سوره فرقان کې هم نلسم پارا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا او موږ وړاندې شو هغه چې دی عملونه کړیو کسخه کارونه کړیو تاسو په قول اسمه تعالونه و غیره نیک کارونه فجعلناه هباء منثورا هغه منګه وګرځو ګرد وستلې شوی او هوا کې والوزي دغه په آخرت کې ویلیو نشتا دارنګ الله جل شانه لسم پاره کې مشرکان ته وی چې غیب حجونم کول غیب د حاجیانو خدمتوم کول بیت الله شرف خدمت بهم کو الله پاک ورته فرمای اجعلتم سقایت الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر آیات سو ګرځوي او بورکس کول په حاجیانو باندې او بس کول او تعمیر د بیت الله شریف په شان دا چې ایمان راوړې په الله او ورځ د آخرت دا چیرې برابرې دي نشي ایمان شرط اول نه او یو ځای کې الله دی يهود او نصارا ته وي مسلمانانو ته وي ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب دا جنت تاسو په ارزوګانو نه نه د اهل کتاب او يهود او نصارا په ارزوګانو کچا بد عمل وکړه دغه سزا ورته ملاويږي او پسې الله پاک وي ومن يعمل من الصالحات چا عمل وکړو نیک عملونه وکړه من ذکرین او انثى کنارینه او کزنانوی وهو مؤمن شرط دا چې مؤمنی خله جمله شرطیه ده چې ایمان پکې یي نو دغه کسان به جنت تزي پنه کو عملونو ورته دغه به قدري او جنت تبزي خو ایمان پکې شرط اول لقاری سے زکا انبیاء علیهم الصلاه والسلام ته الله جل شانه وي دغه مبارک فرمای په سوره مائده کې د انبیاء تذکرہ وکي نو پسې وي ولو اشركوا کدی پیغمبرانو خدا نه خواسته بالفرض تقدیر لو بالفرض تقدیر کې چری دوی شرک کړه وي لحبط عملهم نو الله پاک با د دې عملونه برباد کړیو شرک داسې خطرناک شی دی یو ځکه نبی رسول الله تک وای لئن اشرکت پیغمبره خدا نه خواسته یا بالفرض تقدیر کې چریتا شرک وکول يحبطن عملك است عمل به الله جل شانه برباد کی یو ځای الله وایم کنه الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او خپل ایمان د ظلم سره شرک ور سره خلط ملت نکو اولئک لهم الامن ځکه ان الشرك لظلم عظیم شرک ظلم عظیم دی نو قاری صاحب شرک يهود نو سارا شرک کوي د شرک سره عمل نه قبليږي او یو ځای کې الله جل شانه دی يهود نو سارا او ته تفصیلی تذکرہ کوي کنه دا وګوره قاری صاحب قران کریم کړی دا واختار موسی قومه 157 آیت په الله تذکرہ کړي دغه يهوديان واختار موسی قومه 70 رجلا لميقاتنا اول ته چې فرمانی وکړه نو الله پاک برباد کړه نو موسی عليه السلام ویا ته هلكنا بما فعل السفهاء او به دعا وکړه چې الله پاک مونږ ته انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك منګ تا ته توبه وباسو الله پاکه
يهوديانو ته بعض مفسرین وی يهود زکم وی چې دی دا ویلو انا هدنا الیک او دا توبه ته ویلې شي اگر چې نور اقوال پکې مشته. نو الله پاک ورته وی چې ټیک دا اوس هم معاف کوم خو فساكتبها للذین یتقون د خپل رحمت لکما کسان لچی دا الله نه یریږي وتون الزکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون هغه کسان چې زکات ورکوي او زموږ په آیتونو ایمان راوړي. او به ورپسې وی الذین یتبعون الرسول النبی الامی هغه کسان چې تابعداري کوي د دې پیغمبر امی الذي اغا يجدونه مكتوبا في التوراة عندهم في التوراة والانجيل چې داغه باره کې لیکل کړي شوی دی لیکل شوی دی چې د برازید دې سره په تورات او په انجیل کې یامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر. نو ورپسې الله وی فالذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل به په پیغمبر وعزروه او د کومک وکړو نه سره د ملګرتیا مدد وکړو واتبعوا النور الذي مع انزل معه او اتباع پیروي وکړه د هغه نور چې د سره علی کله شوی قران کریم اولئک هم المفلحون. اور پس الله پاک وی ورته وی پیغمبر انی رسول الله الیکم جميعا تاسو ټول ته پیغمبر را لګل شوی. او قاری صاحب دا خو ایمان په شرط ته په نبی علیہ السلام او په قران کریم باندې اول سپاره کې بالکل په ابتدا کې ذکر دي کنه الذين والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك او کسان چې ایمان راوړي پاغه چې پتا را لګل شوی پیغمبره قران کریم او په 1300 آسماني کتابونو اولئک هم المفلحون دغه کسان کامیاب دي حکم په لګي. اخر کې دارنګي دی سوره بقره کې ابتدا کې وایي وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ایمان راوړی په هغه باندې چې ما را لګلې ده قران کریم باندې ایمان راوړی مصدقا لما معكم چې دا تصدیق کوونکی د هغه خبرو چې تاسو دغه کتاب چې تاسو سره د تورات او انجیل ځکه پای کې د کې پیغمبر او د کتاب دراتلو تذکره وا نو داومه نه کنه ولا تكونوا اول کافر به او په دې د باندې کفر مکوئ کافران په دې باندې م جوړیږي. نو قاری صاحب د دې آیاتونو نه معلومه شو چې تاسو چې کوم تشریح کوئ غلطه ده او په مسلمانانو ردونه کوي ګوره يهودي او نصراني دا دین قبول لري سو پوری چې نبی اسلام ایمان نه راوړي سو پوری چې د تسلیث نه توبه نه وستي نو بنې کو عملونه نشي خلاصې ده. او دا دویم دا د قاری صاحب چې تاسو وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده دا د مؤمنانو مبارک وای دا د مؤمنانو د يهودو مبارک دي چې هغه وي چې موږ 40 ورځې سزا سکو په جهنم کې به جنت ته ځو. نو دا د چې مؤمنان با مسلمانان کا عقیده د شرک نه دا به شرط ته دیو جنت ته خامخازي او دا برایان د چانه ګناونه د چانه او کچا ګناونه کړي نو الله خو خدا کاغه ورته معاف کوي دا الله خو خدا کې سیده سزا ور کوي به جنت تليږي. دا خو قرآن حکم دی دا متا ته ټول آیتونه د قران کریم بیان کړه. تاسو چې کوم تشریح وایي اصل کې تاسو مسله دا ده چې تاسو په پورا قران نظر نشته د قران علم هم نه حاصل کړي تفسیر هم نه زده کړي او یو مخصوص ترجمه درته مخې ته هغه ګورئ نو که تاسو دا نور آیتونه کتلی نو به هم دا خبره نه کوله. دا رنګ نور ځایونو کې تاسو ډېری غلطي ترجمه کوئ په خپل ځای به درته زویم ان شاء الله او تحریفات کوئ. نو ته درخواست کوم نو عاجزانه درخواست ده چې اول قران پوره زده کا تفسیر پوره زده کا نو که به تشریح کې او مصیبت دای چې غلط یعنی تحریف وکي غلطه ترجمه غلط تشریح وکي او به د هغې په بنیاد باندې په اهل علم باندې ردونه هم کې نو داسې نه ده پکار داسې نه ده پکار بالکل که ترجمه صحیح کولی او به نورو غلطیانې نیولی نو بیا هم څه خبره وه خو خپله غلط ترجمه غلط تشریح کوي او په اهل علم ردونه کې نو داسې مه کوه. الله دې خوشحاله کړه الله دې درته هدایت وکړي او الله پاک دې چې دی نو صحیح علم تا ته نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.